लगता है जब कई खबर कैसे लग सबर अल्लाह यो अवामी सड़क खिदमत करे आज यो गम खाजे के तरीके सरा खामोश पहला आवाज उच्चत करो आगे लपारा आगा हमेशा लपारा خلق یاد ساتي او دا جنازه کې او باندې هغه کې دا کم خلک چې رااله دا ټول دغه د خدماتو سله ده او الله تعالی ولا ډېره ښه ورځ ورکړه زمونږ ورسره څلوېښت کال داسې یو رقابتو یو ورورولي وه او دا هغه دا کوم سره وخت تېر کړی دی دا به موږ همیشه یاد ساتو د پی ډی ایم حصہ مرکزی حکومت چې کوم دی د عمران خان د حکومت نه پس انتهایی ناکامۍ ته روان دي خلک د مایوسۍ سره مخ دي په دې باندې تاسو څه وایئ زموږ بنیادي مقصد خو دا و چې تېر الیکشن چې و هغه د دانده الیکشن و او د هغې په وجه دا پی ډي ایم جوړ شوی و یا آل پارټیز سامره چې اپوزیشن پارټیز جو ټول د هغه یو الاینس جوړ شو زموږ بنیادي مقصد دا و چې د ملک د صحیح معنو کې منصفانه انتخابات وشي او د غریبانو باندې چې دا کم د مهنګۍ بوج دی او ډېر زیات تکلیف کې دی چې دې نه دی موږ دا خلاص کړو بهرحال حکومت داغه چې کوم ګرانی روستي و په دې پوکم سره کار کوي ټول ملبته فنا شیف شو وي ته پته و چې هغه حکومت زین او پټرول قیمت بجای دینه چې زیاتول کم کړ او هغه ټول ملبته فنا په حال دې حکومت زمونږه دا توقع ده چې په عوامو خیال ساتي دا ضروري نه چې هر یو شی هر یو بوج په عوام باندې اچي دا شرافات دي په هغوی باندې هغه شانتي ټیکسونه نشته چې کوم پکار دي او په کارخانه‌دارو باندې په دې سرمایه‌دارو باندې هغوی باندې هغه شانتي ټیکسونه نه ټول زور غریبانان ته راغلي دا صحیح ده چې د پټرولو عالمي قیمت ډېر اوچت شوی دی د پټرولیم او $120 ته رسېدلی او دې سره سره پکار دا و چې لږ عوامو ته هم څه هغه ورکړی ریلیف ورکړی وی سو د دوی د دوه وختو روټۍ د چې هغه شوی نو موږ به عوامو سره ولاړ یو او عوامو ته تکلیف دا زموږ تکلیف دی هغوی سره موږ هغه شانتي کوو دی زمونږ په دې صوبه کې خاص کر غربت کې اضافه وشوه غریبانان لا تنګ شو ورسره د لوډ شیډینګ چې کوم زور دی په دې صوبه کې په نورو کې کو 4 غنټې کېږي دلته 13 غنټې 20 غنټې کېږي نو دا ناانصافي ده په کار کې په دې باندې دوی سوچ وکړي چې د دې لپاره څه طریقه وکړي او دا وزیران او دا چې سامره سیکرټریان دي هغوی د هغوی د مراد کټ کړي اول د دوی خپل هغه وکړي داسې مثال قایم کړي چې هغه د خلکو ته پته ولګي چې یاره دوی په دې کې په دې فوج کې برابر شریک دي او کو دوی دغسې هغه نه کوي نو بیا خو د هغې په نتیجه ښه نه روځي نو لہذا موږ دا امید لرو چې IMF ته تیر حکومت معاهده کړې وه هغې نه انحراف وکړو دوی واپس دي IMF ته د دوی دا خیال دی چې IMF ته راشي هغې نه پس صورتحال ښه شي موږ امید لرو چې صورتحال به ښه شي خدا نه خاصه نه بیا خو د دوی نه حلي په دغه لحاظ سره نو زمونږ همدردي عوامو سره دي او عوامو لپاره به مونږ هر قسم تګ و داو کوو او هغوی سره به هر قسم قرباني ورکوو آیا دا دوباره هغه تفصیلات هموارول خو نه دي چې دا کوم حالات خدای دې نه کړي چې هغه ته لار واپس بحال شي هغه خو د ملک تباه برباد دې کې اوس شک نشته زموږ نوجوانان یې ګمراه کړي دا قوم یې هغه تقسیم کړو او دا کوم د هغه بدقسمتۍ نه
چې هغه دروغ وایي نه هغه هم دا زموږ نوجوانان بعضې پکې هغه رښتیا ګڼي نو هغه په دروغ باندې څلور کاله دا حکومت وچلوه اوس به د هغه دا کیسونه هم وروځي یو شی نه دی ډېر څیزونه به وروځي خو لږ وخت پکار دی چې دا موجوده حکومت ځان لږ پخو باندې مضبوط شي او د صوبو کې هم صورتحال ښه شي نو موږ امید لرو چې دوی به د دې عوامو خدمت کوي او خاص کر د دې صوبې زموږ چې کوم حقوق دي او کوم زموږ ضرورت دي چې هغه به موږ ته به هغه شانتي توجه راکړي